څوک به د سترګو اشارو پسې تلل د خطرناک اداره ده ډېره بیزي اداره ده خشکه اداره خو نه ده. خوشکه خو اداره شوې ده اوس کو دومره نیوز ګلیمرای شوي دي اصلا چې جګړه شروع شي تاسو باندې ځان بوجي نه دې درې واړه زه به پکې نه یم. نه ولې باندې دا چل کوو نو دا یو پوره جرنی کنه د سړی د سٹارټ نو واخلي ولي واخلي سوشل میډیا ته سړی ولي راځي په کم ټیمز باندې تو کار کول غواړي په کم ویژن باندې تو راتلل غواړي د جنت حورې پس کم چې یاران به سره نه وي بې مزه شراب پس کم یاره زه خو اسې هم داسې هغه لا فیلډ پریکټس کوم چې کوم کې جګړې وک شوي وي راغلي بس هم خپل خو نه راځي کنه سایز بس یو صاحب کې واچو بس کې سر د کرکټ ته ګین لغونه غټ پکار دی 34 سکند اوسته ډبل چانه موږ مشورې اورو چانه موږ غانې اورو چانه موږ نیوز اورو او چانه موږ د خوراک خبرې اورو دا ډېر انټرېسټینګ ونه پینل دی زموږ انټرېسټینګ ونه نه اټس ریلی انټرېسټینګ جذبات څه هغې کې خو یو کال تیر شوي مونږ ته تنګ یو چې اوس به دا کله ریلیز کېږي خو چې ریلیز یې کو بس بیا نارمل څه داسې خاص نه وي خدای وایي چې زه تاسو له ډیسکاونټ نه درم جمع به د سره اقدام دا منم چې بې پروا خو زما ژوند نه تېرېږي په رښتیا ژوند نه تېرېږي نه دا تاسو مونږ نه کوي وکیل ته پښتو کې دا ما تاسو باندې کې انټرویو کې تاسو کړو سن پښتو کې تاسو نو جویل موږ سره قاضي او جویل یو ځای راغلی زه عثمان چې دی بچپن یو ځای تاسو ته هغه شی ډېر زیات اسان شي تاسو هر یو سټپ ډېر په ایزیلی یلی تاسو مخکې ځئ نو ډېر ریرلی داسې کېږي چې لکه ما دا په یو دغه باندې اتفاق وکړو خو پر اوکې چې تاسو دونه کانټرډکشنز وي نو ډومیننٹ څوک دی په تاسو کې اخر کې تعلق څوک ګټي نور معاف کا زونه زمونږ ډېر غم خادیانې پاتې را خوشحالیانې دلته تخصیص وي نور تخصیص وخت ونه لري دا ما کور کې ځان ته ورته کړی ما دا چینج کو کې ایکسایټ دا شي ما دې چینج کو نو او چې اثر ختم شي بالکل بس نو دیوانیا ایمان سره مولادا دې پوښتمان دایو خو پزله لیدادي دا وسونو دا جانا alright welcome back یو نوی رس سره د اختر نوی رس سره یو نوی سیګمنټ سره او زما کو هوست او زمونږ نظر چې کوم دی یو خوراک باندې دی بالکل خوراک چې مخامخ وي او زموږ نظر په نه توجه ټول دی راځي بالکل دغه سیده خیر ګایز زمونږ دی وخت چې کوم نوې پینل د ګیسټ هغه کې ډېر سینیر خلک دي ډېر سمارټ خلک دي موږ سره هغه سره به زو هغه سره به ډیسکس کوو چې لوی اختر لوی خوشاله هغه څنګه مناوي کړي so I would start from Mem Najiba Faiz welcome to the show senior artist host TikToker and very talented mashallah welcome to the show ma'am Thank you او زه د خپلوار څخه زما خو هم پښتون د ډومبنې ورځې نه خپل پروګرام کړی ټول لیدونکو ته مې اختر مبارکي ویلې ده خو بیا هم روشنا تاسو د ټولو بیا اختر مبارک شو ما سره پینل کې چې کوم دوستان ناست هغوی ته هم اختر مبارکي تاسو ته مبارک شه او هغه سره چې کوم بل شخصیت دی افسر افغان welcome to the show sir خوشاله اوسئ اختر په ټوکو ټوکو راغی نه مې وږی شته نه د غاړې تعویضونه د هغه لوی اختر خوشحالۍ دی ټولو هیوادوالو ته ټولو وطنوالو ته چېرته چې هم انسانان لوی اختر مانځي هغو ته دې مبارک وي خوشحاله یم هم پښتون سره موږ ټولو او بیا داسې فکرونه داسې نورمخې ګلمخې د دوی په منځ کې کېناسته د دوی سره د فکرونو تبادله کول ډېره لویه خبره ده ډېره زیاته مننه کومه احسانمند یم چې په دغه ښایسته بانډار کې زه هم د دې برخه لیک انفارمیشن مې شیر کوم خپل ضرور متعلق he is a YouTuber he is a poet and he is a journalist ډېر براډ ستاسو سی وي دی جی ماشاءالله او دومره کارونه تاسو مینج کوئ څنګه باسین صاحب وایي که زما د شخصیت حدونه ګوري زما فن زما د فکر ترجمان دی نو رښتیا خبره خدا ده چې موږ ته کومه انرژي الله را کړې ده هغه که په هر کیپیسټي کې ده دا که سټیزن جرنالیزم دی دا که یوټیوبینګ دی دا که سنګینګ دی ټپه کول دي نو زه غواړم
چې کوم دند کریټیو یو هنرمند پروت دی چې هغه روز یو دنیا ته موږ وخیو نو هم دا وجه چې صدر غریبي خدای راکړي هغه د ولس سره شریکو او ولس یې خوښوي. کیا بات ہے، زبردست. هیره خو زمونږ مېلمانه خو نه ده، خو د کور مېرمن ده، د کور مېرمن ده ماشاءالله. هغې سره چې کوم شخصیت دی هغې تعارف پروشته د هغوی تعارف به زه وکړم. زموږ د هم پښتو ون نیوز پریزنټر شاه سلیم جان مونږ یو نوی سفر شروع کړی دی د هم نیوز هم پښتو ون نیوز او هغوی کې زموږ سره نیوز پریزنټر دی شاه سلیم جان. ویلکم ټو د شو. Thank you so much او ټول ته د لوی اختر ډېره مبارکي. مهرباني. لیټس سٹارټ فرام نجیبه جی. څنګه ستاسو اختر جی؟ بس اختر ډیر خو ځکه چې هم پښتون اولنې اختر او غټ اختر به ته اولنې وړو کې اختر کومه تیر کړو او مغه د مارنینګ شو زمونږ چې کوم سپیشل شو واغې سره ملمنو سره گیم او لیدونکو سره. نو ستاسو چې کوم خلکو سره په دې اختر کې ملاقات شي سپیشل ایونټ سپیشل خبره چې داسې اتفاق شي چې کوم سره شیر کوم؟ نه زمونږ داسې چې لکه تاسو معلومه ده د ټي وي سره خو زما د ډېر پخوانه تعلق دی نو همیشه زمونږ اخترونه ټي وي چینل کې وي پروګرامز کې وي نو فیملی سره ډېر زیات کم ټایم ملاویږي او فیملی او بیا چې ټایم ملو شي اختر په ورځو کې نو هغه صرف کور کې تېروم. زه بار چا سره دومره نه ملوږم هسې کووډ-19 دی نو پکار دا دی چې موږ خپل کور پکار دی چې لږ. افغان صاحب تاسو وایئ چې ستاسو اختر؟ ډېر خوشحاله یم چې اختر شکر دی چې خدای پاک دې اختر ته عمر ورسولو. اول خدا ده چې د انسان په حیث باندې د بلها مصیبتونو سره مخ وو ډېرو ستونزو سره بیا پکې کووډ-19 یوه لړۍ راله دغه هر څه نه راتېر شو الله راته دا لویه موقع راکړه د خوشحالۍ د شکر اختر مو ښه په نره باندې ومانځو او ملګرو سره مو داسې د لرې لرې نه زړه مو ډېر کېده او ښه په غوښو مو لمانځل او ښه په غوښو باندې هغه وایي چې شوتله 3 پاڼې 4 کا سوکړه کټینګ چې مېلمانه راغلي دي بیا دې دا غوښې مونږ ته ټینګې چې مېلمانه راغلي چې غوښه یې نه منو نور مې جذبات راکړه پلیز دا سٹارټ کوو ریویو کوم د خوراک باندې ریویو راکړه. یو چې غوښه شي او بل به چا د لاسه شي نو سوچ کوئ دې نه لوی او بیا ماښام باران دایر خان صاحب زمونږ پرونه مخاله تاسو سره او د هغې رسټورنټ یقینا چې هغه دمپوخت وي او که د هغې تیکي وي ډېرې زیاتې مزیدار یې تھینک یو طاهر خان صاحب ستاسو چې کوم شیف و هغه دلته کې راغلي دومره ښایسته ټیکي چې کوم دی پرونه راسې هغې تیارۍ لګیا دي موږ بل مېلمنو ته او تا دا واز د واغسه غوښه واز غنه نه مې راګیر کو نه مې راګیر کړی د دې نه اندازه لګېږي چې د نجیبې د لاس چې کوم لم راشي نو هغه موږ ته غوښه دا د مینې کومه انتها ده کور ته به مځې لکه او اختر د خواښې کره به مځې اسلام آباد نه کور ته ځم خوشحاله اوسئ ډېره مننه هیره تاسو هم لږ بسم الله کې سره ریویو راکړئ خوراک څښاک وکړئ موږ سره شیر کړئ څنګه بالکل ولې نه او थैंक यू زموږ نیوز کاسټر صاحب موږ سره وخت شریک ته په شو کې د نیوز دور د نیوز بدمعشي نن سبا او د دوه دور د نن سبا ماشاءالله. یاره جی زه لږه خبرو کوم د دې پاړه باندې بالکل یو څوک چرته دکاندار ته تللی وي چې مالا شهد راکړه شهد هغه وایي شهد نشته او شهد وایي نو دا هغه شهد دی جي هغه شهد یې په ډېر تیز کړی دی نو ډېره زیاته ستاینه کوو د طاهر خان ورور چې هغه لګیا دی د فوډ انډسټرۍ کوم ډېر ښه کنټریبیوشن کوي پښتانه د خوراکونو دپاره مشهور دي پکار ده چې موږ ښه خوراک خورو چې زموږ صحت چمتو وي نو دغسې به زموږ مازغه کار کوي او موږ به څه ښه خبرې کوو د ولس ته زبردست او زما لاس ته مې غوښه راغله زه هم خپل ویډیو پاس کوم زموږ هم زړه ستاسو ته موږ ګورو دا تاسو زبردست انجوای کوئ نو غټ پټ پښتانه زما لاس ته غوښه راغلې ده ما ته رایاد شو خدای به وکړي زما لاسو ته به راشي هغه رنګ چې ستا تصویر ترېنه جوړېږي او راته وایي په ځوانۍ د برکت شه چې بوډا شي سړی پیر ترېنه جوړېږي اختر دی که نه څه خو به ویو یو به راسې وایم نو اختر په اوس خو به ډېرې قصې کوم او هیره خو صرف خان دی نوره څه خبره ما دې نه وانه اورېده نجیبه مو درته وایي چې زما نه ما پرون کته دی ماشاءالله تاسو دلته کې څونه مېلمانه وو هغه ټول چپ کړي سوای د نشان او لګیا و داسې وګڼه روشنا ډېره روشنا خو یو ټایم کې کنفیوز شو هغې وي زه اوس یم وګدا هیره وایي چې بس چاله نمبر نه ورکوم دا ستا د واده لحاظ کوي صرف خاندي خوشحاله نو ستا ګلابي خوله د خندا ډکه ده لمن د اوښکو نه زما ډکه ده بیا وایي چې څنګه په کړس خندا دې وکړه او څنګه په ډک زړه مې درو ژړل میینه خاندې نو مونږ به درسره ژاړو ما خو په کړس خندا وکړه خو ستاسو ژړل زه نه منتظره یم
زما په غم کې اسمان جاړي دینا په زما زړه جاړي دینا په جړا سکه دا یو ځل مقرر شي زما په غم کې اسمان جاړي اها تاسو یو ځل بیا دا شعر وایئ زما په غم کې اسمان جاړي دا خاصه خبره او زما سي خبرم د شعر لګي دا ګوره دې حتی زموږ نه خبره ورسېده دا تاسو د خبرو ادامه رسېده په بار تاسو شعر ادایګي جوړ کو ادایګي دا زما څه ده په غم کې اسمان جاړي اسمان جاړي او د نجيبه په غم کې زه جاړم مینه امونه بینه کې نه نه نجیب خلک نه جوړي نجیب خلک دا یو خبره ونه کو خوشاله خبره وکړه خبرې باندې کو او که تاسو اجازه ته یو کار بوکو هغه بداو کو کنه چې سلیم جان نه بس وره سلیم جان بیخه جان خاموشي دا روزه ما ته اوس راوښی دا روزه ما سلیم جان به تاسو ته خبرونه وایي اوس راته نیوز را روان دي نه مونږ خبرونه خاورو شاه سلیم جان او روشنا خو نن غواړم سلیم جان د اختر خپل ایکسپیرینس زموږ سره شیر کړي زمونږ اختر خو ډیر زیات مزداري ځکه چې ټوله فیملی او کزنز او ټول را یونټي ټول را یونایټ شو نو هغه بس یو بل ماحول ظاهر خبره کړم سری باربیکیو کول او باربیکیو کول او نو د کی جوړول لرزي کنه اصل یره راضي نه راضي کوکینګ سره مې ډیر زیات شوق او اصل کې نو هغه ماته دا سيزونه ډیر خراب جو سلیم جان د کچن کې درو چې راځي that's a very positive thing society ول دا پیغام ضروری دی چې نیوز کاسټ ټرانسلیټ نیوز نه وي هغه چې کوکینګ کوي او دا پیغام society لپاره دا څه ته خزو کار نه سړیوم کول شي دا بالکل هابي دا ماشاءالله چلن جی گپ شپ خو شروع دي خسته خسته خبرې شروع دي او ډېر زبردست خبرې شروع دي موږ یو سیگمنٹ ته هغه سیگمنٹ ما دا الریډي پته چې دغه وینر څوک دی it's a poetry competition ولې موږ به دا چینج کړو یره دا ډیر ګران زه پکې اړو یم صرف په دې کې موږ به چینج کړو موږ به هغه او بریا دې ته وایي چې ستا مخالفین ستا د مقابله شروع کېدو نه مخکې ما خپل هدیار خدي دا موږ به گیم چینج وکړو بالکل بالکل کلک کلک کډو کې راوتی دي گیم چې کوم یا موږ گیم چینج کړو ها موږ گیم چینج کړو صحیح گیم ده. دار چې سنگینګ ته کنورټ مړ سنگینګ د زما واسطه ګورو زموږ دی دلته سو پروفیشنل دا نه هم نه شروع بلې شي مالې پوری چیزې وی اواز لګیا دي ټیمونه جوړو اوس ټیمونه به جوړ کړو ټیمونه یو ټیم کې ش زمونږ جان صاحب او تاسو سره خان صاحب او بل ټیم کې چې کوم دی افغان صاحب او نجيبه زما داسې نشي افغان کېدای هغه نه افغان دا زه ما داسې نشي کېدای چې زه یوازې شم او د ټولو ټیم شي یره دا مقابله ډیر very bold هیڅ very bold اعتبار پر روانو پاتې نه دی اوس که جرګې لازم که شر لازم یوازې زما یک یوازې راغلم د پیښور نه دیو لازم ډیر شر لرا نه نه ټیم بداسي کنه دا ته ته نه زموږ دا ټیم دی دا غي دا ټیم دی زما جذبات چې لګ بیلنس نجیب نه وایي چې کار کې جذبات دې مې کنټرول بیلنس خود ته به زول په کنټرول د کړی سنگینګ کمپټیشن ټوټلی کنټرول نن خو بیخي کنټرول فورډ کړی دی چې زلف دې مسم اوروانه بشي خون به مې واخلي قاتلانه بشي وای خدا. او زمونږ واده د خپل سړی نه دی چې رنگ به واړه وي ارزانه بشي الله زبردست زبردست قابلیت زموږ کمپټیشن چې کوم دی هغه د سنگینګ سنگینګ دی ها چې د تاسو دا شرط منظور دی چې دا یوازې تاسو درې ونه نه کمپټیشن به څنګه لګا سي سبا لکه ټول به یو غانوي کنه انتاکشری نه ټایپ تاکسل نه کو دا ډېر ټف شي نو کو بیا پښتو غانا وای بس ریپلای رانډم ولا چې جواب چا خو راکړه ویلا. نه دا سل بکو تاسو 4 کې 4 غانا وای صحیح دا صحیح شو یوزه نه جدا جدا بل بل ها then we can decide who is the best one تاسو دا کې چا چې سنگینګ کړی چې تاسو افغان جج کړئ افغان د سندري ویل نه مخکې بنه ټاپیو سندري هغه ویلي دي زما پروګرام کې مړه غلي ویلي ما دي؟ ته نه دی ویلي ما نه دی ویلي زه چا ورته نه چې چا ټپی ویلي جان به کوشش یره دا مقابله خو ډیر کوشش لګي پکار کوشش دی، پکار دی مطلب دوست هتیار واچول تاسو یوازې سره زما هتیار دغه دي چې ارسل پراته دي زبردست بالکل نو زما دا څه جان وکړو مګرو چې اوس موږ استاف سرویسز اخلو سر دیو زه پکې حاضر یم سکیپ جی. کو تاسو مقابله کوم کې لړیان دي کمزوري دي سر چې موږ entertain ای شو. هارو مانه نه موږ دا گیم زرو وړي صرف د لیدي کنه هغه کس دي چې کم دل ورزي دا د کسته کنه دی ما دینه بعد چې کوم گیم دی هغه ټول دي کنه دا گیم لمیټډ کو دا گیم دی راوړ خپل let's make it short let's make it short دا گیم به شارټ کو دغه بغانا وای
سمه ده سمه ده تاسو یو غانا وای چې زموږ شرط پوره شي نه بعد بل گیم دی هغه کې بلغونه ډسکشن چینج شي ٹھیک دا ده هغه ټول لپاره دی. تاسو د څه وکړئ که ما سره مقابله نشئ کولی نو ما سره ملګرتیا خو وکړئ کنه زه دا وایم چې په ځای دی چې موږ د کمپټیشن وکړو موږ د کنټریبیوشن وکړو बिल्कुल टीम वर्क مینی دا سلسله مونږ دی به کورس کې شاته ما لګیا بس رو رو راځي کپاشي بوشي بو بارانی کپاشي بوشي بو بارانی زما په خپل لالي باور دې را بشنا جانانا لاس را کچ دواړه سره زونا نره باران دې پاس پلوړې وروینا جواره کورمتا نصیب راوړې اما جانانا لاس را کچ دواړه سره زونا ډیر زبردست آها بس ته کوله بس ویم مننه ډېره مینه وه نجیبه دې به خپل واده لا دن کو چې راځي به یو او ټیکې به ورته خیر دی ورکو افغان څه تاسو دا کوم پریزنس چې دی کنه د شاعري موسیقي تاسو انرژي د دې ډېر غټ قیمت دی ډېره مینه او احترام په دې تاسو پوهیږئ او زه بیا دا وایم چې انګیری د اشنا د تبسم نه نور په چا کې چې خپل اور په بل شو دا ستاسو ډیپ دی وزډم دی چې تاسو د دې په قیمت باندې پوهیږئ ډېره مینه او احترام زه تاسو لپاره یو شعر ولغواړم واه دا خپل جوور زړګي په تل کې راته تل ښکاري آها دا خپل جوور زړګي په تل کې راته تل ښکاري که ځان ډېر پردې غنې خو راته خپل ښکاري ډیډیکیټډ ټو مستر افغان صاحب دا ولې دا یوټیوبر هغه کنیکشن دی نه چې زما د دې روډ سبسکرایبران لغونه کم دي موږ یو بل پیژنو پوه شوئ که نه زمونږ باسم دارالولي دغسې الله دې خیر د دې پوئټري کنیکشن شوز ګوره چې د الفاظو چې کومه دنیا ده که نه دا وړه دنیا نه ده ورډز ټولو زیات طاقتور شی دی او په دنیا لري ټراولینګ سفر ډلری کې تا ما ته شعر ډالې کو زبم احتراما تا ته شعر ډالې مهرباني چې خوې مې د پتنګو پرنا مې نه دم نو زبستا پسترګو خامخا مې نه دم او تبه مې جانانې هم پتا به مې نه غم که بیا چرته پیدا شوم او بیا مې نه دم څه خبره زموږ چې کوم دا اینڈ پارت شو کوم نه تاسو ډیر زیات ایکسایټینګ دی لپاره موږ تاسو سره تھینک یو سو مچ ډیر زبردست خجی سنگینګ کې او شاعري کې خو افغان صاحب تاسو سره کوم سالونه شي کوله بالکل نشي کوله یو هاف جست ناکډ اس اوټ او تاسو ما ریپیټ نه تاسو پریزنس چې کنه دا ډیر خاص دی دا موږ ډیر موده یاد دی او تاسو لا کار کنټینیو کول پکای ډونټ سټاپ پلیز سوم کوای یوټیوبینګ کوای کې تاسو ټریول کوای سوم کوای کنه دا کنټینیو ساتي او دا جذبات شیر کوای د وخت په دنیا کې د ضرورت ته سر د خبرو د خالفازو ځکه ریپیټیشن ډیر زیات لکه څنګه موږ راشو فور انسټنس موږ هوست کنه ګرانو کتون کې السلام علیکم فلانه اټم غاڼه دا نو ناو وات وی نیډ از تاسو کوم کار کوي دا ډیر خستري نیوی الفاظ نیوی جذبات تاسو ټریول سره کوم کس ټریول کوي دا کې نیچرلی یو وکیبلری بلډ کی تاسو په دې کې ماشاءالله ډیر خیر ده تاسو د خدای رحمت راکړي اوس ډیر تعارفونه مې مکه بیا برانه ځان روک شي تاسو کار زګی جی مخکنه چې کوم کار هغه تاسو د خیالاتو بالکل برعکس دی باندې لدی پر یاد شو یو جنې شرط واده شو یو کورته یو خزر لوي یا ته خو د سپوږمۍ نه سپینې بلې وی چې یا ته خو د سروې نه دنګي سبا هغه د کور نه تختیدل یو چې دوم رخلې مې دې کور کې څه وره دا څنګه چې دا نو تا تاسو به مونږ نه تختې وي الله خیر اوس کې نجیبه چې تاسو پرمیشن مخکنی او کمپټیشن ته موږ پلیز هغه ایزی دی ټیک شو جی جان سے امید لرو جان سے شته دی ناس ته څوک بالکل جان سے تاسو بالکل تاسو کړی زه تاسو درکوم with all due respect دا تاسو لپاره چارټس دي یو یلو ټیم دی او بل اورنج ټیم دی ټیک شو جی اوکې ها थैंक यू دین علاوه چې کوم دی دا مارکر زوم والے جی او تاسو سره اوپن هاوس دی ټیک شو جی او تاسو بالکل ایزلی د پوره محفل کې کیمرامین ما سوکوما چالو ډیسایډ کولای شئ دغه شکل جوړ کړئ یاره the closest one will be the زمانه winner پانه لګه وړه د پین په کوی به تاسو وایي چې تانه دی سړی بدل کا بل غاڼه بس دا کوم غړا دا ها دلته ما غد سکاري دوه کسان په جنگ ورغلي کوم چې کمزور یاره ورځي زما خپاو فائدہ زما مارکر به خوای دی الله دې خیر کړي الله تاسو تکي وړي کنه ټیکو باندې وړ نو تاسو کې ټیم دی ز سټاپ واچ یو منټ وای یو سیکنډ د هر چا یو سکیچ مونږ وسته شو کنه بالکل نجیب لاندې ګوري زه تاسو بالکل تاسو څنګه ما وګنه جی اوپن هاوس دی صحیح ده and you guys have 2 minutes ٹھیک شو خو
په 2 minutes دوران کې صرف روشناکاری صرف هغه روشنات چټینګ نه دي صرف رائټینګ نه دي کول رائټ ډسکشن هم کول دي غب شپ هم لګول دي انجوای کول دي ها شرط دار مقابله نه ده او نقل مکوي پلیز نن خو نقل مکو کنه وکیل خدا ته نقل خو به د مخ ته چې ګورم نو نقل خو به کوم کنه خو نقل مخ ته خیر دی وکیلان په ټولو مرجي وکیلان خو په نقل رواني ایویډنسز او دا غلطي شروع دی او تمام نه اوس کړه نه دی پیل نه شروع شي الا یار دا خبره سٹارټ وکیلانو باندې تنقید هم کوي لګیا جوړي sorry so your time starts now you guys have 2 minutes which means 120 seconds نجيبه لبلان دي ګوري ما تخکاری the competition is on and Najiba Faiz Hira دا وایي چې نجيبه ته وایي چې ما ته ګوره زره لوبس افغان نجيبه که ما and ته جانجي مقابله ډېره سخته ده یو د سرور ملګري. کمپیټیټرز دی یو بل ته ګوري هیرا چې کوم دا آرټیست جوړ ډېر زیات انسپایر مونږ ته وایي چې تاسو به خبرې کوئ خبرې خو ته یوازې کې مونږ ته لږې خبرې خبرې کوئ. لګیا مګر چې زه سو ولې زه خو کمنټری کوم تاسو باندې زه به دا وایم چې دا وایي نجيبه ته وایي ما ته ګوره زه ستا سکیچ وباسم نجيبه که ما ته نوم ګوري زما په زړه د دې سکیچ نقش دی یا یاد وباسم الله یاده خدا خو فین راغلی دی خو فین فین خو لا بیا هم کله کله فین وړي کې نه 42 چورلې زه seconds. داسې چورلم 45 47 ماړه د سي زر دی ټایم را باندې واړ خیر ولو 10 سیکنډ بس یاد کوم او پلیز وګي بیان سلیم ډیر په خاموشي لګیا دی دا خو ډېر زیات ګران کار دی ښه جان سے خبرونه ویل آسان دي زم تاسو قربان ډېره واقعي جان دا نن ماته احساس تاسو خبرونه سره پرومپټر باندې لیکلي راځي دا ګران کار بیا دی بد به جوړ شي ډیر زیات او بیا بو بیلم دا خو د خینو نه دی دا غي کسٹم د خېلونه دی چې چاله جوړو کوم انداز سره چې د وخت هره لګیا پروفیشنالیزم خي امید ده چې ډیزاین به هم خي نجيبه خو ما ته ګوري ښه alright so صبر الټا کاونټ ډاون شروع زبر 20 نه سٹارټ کوم 20 زیشان نو 19 زیشان پلیز یو 2 منټ 18 17 16 15 14 بس اوس به تیزان خلاص 13 12 11 10 9 8 7 مقابلہ. 6 5 4 3 2 1 stop स्टॉप all right wait put ke let's start पट के from पट के let's دا start خو from ډېر نما پړه خو شو ښه افغان سے تاسو start کوئ چار زمي ته نه کېږي چې له خپل لاس کې ورکم نو په مینه مې وستل خو بارل چې ته وینو والا دا چاره دي آی هاي دا دی لاجوړو لږ دا نجيبه فیس دی دا نجيبه دا او دا وی دا ماډه نه جوړ کړی نجيبه دا ګیره نجيبه راغلی دا کاګیره نه وخت دي تاسو ګیره دا په مخ ګیره دا نه په مخ ګیره ده چې دا وخت دي په دا څه شی دی دا 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 ګیره سمایل دی دا دا ګیره میک اپ پریت شي دی دا ګوره او کای سے په مو ته افغان سے خپل وي دا وځان نه معلوموي بس ما وسته دا به تاسو باندې دا هغه ډاکټر له چې مریض لړ شي هغه دوی ځان لورا کې مرز ګوره وای ځان څه راغله دا چې دی زیشان دی ځکه چې دا ګیره ده د بریتونه دي او دا خبرې یاره ما نیمګړی جوړ کړی دی او دا ما د یوټیوب والا بٹن ښکاري یوټیوبر دی دا پته کې یوټیوب دا بٹن جوړا شوی دی زبردست اوکې ډیر خج هیرا زماغه خېف زماغه ډېر قیمتي دی د خوراک جی یاره زما خو نیم دی اب کې څه شي راوړو مقابله د مخ کې وړاندې کوي ما انا مقابله لیک زوم کوي دا اوخه چې هرا ډیر دا الټا نه نه دا نیم دی کنه نیم دی ډیر نه نه الټا نه دا ډیر غور سره قتل نصیبه جیتا سایډ نه خدا او ریزلټ راغل دی پوز جوړ کړي ډیر غور سره قتل نصیبه سیتا او ریزلټ راغل یار افسوس ته هرا دوم غور سره نه قتل دا نه ټایم لګ رہا نه نه زیشان د دې شونډې بوټاکس کړی دي دا چرته چا بوټاکس کړی دي دا هیره دا وخت چې دا نجيبه فیض نو زبر دې ګوته ماته کما ډېر خسته تصویر داسې وسته بس تاسو زبر دې ګوته ته اور واچو الکا کباب والا کاکا داس کروټ یا خواګه ما نه خو بيخي پنځه یاره دی کې مو دا څوک دی؟ خایست او خيارو خلکو ته गहरे समंदर खामोश हुआ करते हैं जी क्या बात है क्या clapping we got a winner we got a performer this is by far the best one here like غور سره غوري جی او دا زمون جان سے
نیوز کاسټر صرف نیوز نه دي څه آرټ هم دی او دی سکیچ کې ښکاري چې درد هم دی هی از ان آرټیست نه د خپل دلربا جوړ کړی امیجنری څه خبره ده یا زبردست ډېر ښه کوم نشته دا د چا هیر سټایل دی دا د زلفې زما خوښ دا د روشنا هیر سټایل دی زلفې د کنټرول کې نه راځي زلفې د کنټرول کا دلربا زلفې دې په کنټرول کې زما نه دا هغه کنټرول دی دا هغه سکیچ جوړ کړی دی دا هغه کنټرول ما نه خدای Ladies هیرا and پیدا gentlemen, کړی now it's time to see the final sketch with a big round of applause. Najeeba ji, the khoraaka. Big round of applause kam de. MashaAllah, MashaAllah. Da jode se jod kare. What's it? یار عجیب Hira, badal waas kare. Wohi je dama hira joda kar. Na amal وین روشنا جوړو ما او بیا چې مخفل سکیچ وکړو نه دا Khair, She's my khair. So the thing is, khair de. now they have to Zane jod announce kari the thi. news from the center. ما Winner ګټلې second, دي right? Aga, literally, time to के कम हो, time कम हो तब सका. ډېر ټف कि مقابله ज्यादा टाइम पे وشي. मुकाबला हो टफ बिल्कुल ना बिल्कुल ना पोस्ट लेकिन ना नमीबिया होता था ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच हो पोस्ट में یاره کله کله اکسایټینګ وشي کنه زیشان سر سره اناونس کړه بیا تاسو سره لاشه ده زما winner دا دی دا وینر He's the winner, yeah, ما obviously. سایډ نه جوړ کړی دي سایډ نه څوک جوړولې چې هر شي ځنه جوړ کړی دی دا وینر دی زم یو په عشق کې گرفتار شه بل په بل دنیا گرفتار شه هغه خپل امیجینیشن استعمال کړ فریډم اف امیجینیشن دینه پته لګی چې نو دینه پته لګی چې دینه پته لګی چې د روشنا څومره بدرنګ غړي دا روشنا وړاندې دا چې ما خو وایي چې دې کې به خایس بخیار خلکو نو تاسو څوک جوړ کړی دا دی ما خو دا نه د روشنا خو ډېره ښایسته یو شان دي سترګې دي دا یوه سترګه وړه ده دا بله غټه دې ته د ډاکټر ضرورت نه نه په دې وړه سترګې روشنا دنیا ته ګوري او په دې غټه سترګه باندې سلیم جان ته ګوري क्या बात है क्या बात है सो डिसाइड कीजिए जमून चकम तेरे मुकाबले चकम फातिहा इंसान बिल्कुल बिल्कुल صحیح سلیم جان له پوسو ورکو سلیم جان د پاره بل اسونه وکړه خو کار د هر چا شي غین کړی کول بالکل سلیم جان اوس په پینټینګز جوړي It's time to go for a short commercial break. We'll be back. So stay with us. یو ځل بیا په خیرونو جی زموږ شو ته لوی اختر لوی خوشاله زموږ پهله سیګمنټ تاسو وکړه زبردې ځل سټریټ زما ټو وینر تا زړګیا تاسو تعلق نیوز سره دی پښتو نیوز سره دی او په دې فلحال په دې ټایم کې د پښتو ایجوکیشن هم کم دی رجحان هم کم دی لیکن تاسو کوئ تاسو نیوز هم کوئ زده کړل نه پښتو زده کړل نه لیکلو زده کړل څنګه ایکسپیرینس ده دا ډېر پښتون سره تاسو دا رشتہ ده رشتہ هم پښتون سره ده ځکه چې دا زما یو قسم مدر چینل شو ځکه چې ما دلته خپل کیریئر سٹارټ کوم پښتو سره خو ډېر زیات ما دا دغه نو چې دوم پښتو سره به دومره ښه رشته زمونږ لکه یو مورنۍ رشته وه خو ایز ا کیریئر ایز ا پروفیشن زمونږ دا سوچ کلم نو که زه هم که روشنا وه خو اوس ډېر زیات ښه روان دی او ورو چې د پښتو الفاظ او پښتو هغه خلک چې وایي چې د پښتو په سمندر کې ډوبېږو نو ډېر خوند راکوي پښتو واقعي چې ډېره زیاته خوږه جوړه ریسپانس دا څه کله چې شیر کوئ چې د پښتو نیوز کاسټر یم نو خلک څنګه ریسیو کوي نو ما خپل هم دا سوچ نو چې خلک به دومره پازیټیو ریسپانس راکوي خو ما ته ډېر زیات پازیټیو ریسپانس ملا شوی او ما کزنز ما فیملی مای فرینډز زما چې څومره هم سرکل دی نو هغوی ډېر زیات خوشحال دي په دې چې پښتو تاسو لکه خپل لینګویج چې تاسو نه پروموټ کوئ نو څوک به پروموټ کوي نو دا خبره چې وکړي نو زه بس بیا ډېر اوور د ټاپ فیل کوم چې لکه دا اوس واقعي چې کمپلیمنټ دی بالکل جی اٹس اباؤٹ مینټینینګ د ټریډیشن مینټینینګ د کلچر زموږ چې کوم روایت دی زموږ چې کوم ژبه ده پښتو زه همیشه دا خبره کوم روشنا چې زموږ د پښتو 15000 کاله زړه ده اصل لیټیسټ ژبه نه ده اوس نه ده 15000 کاله زړه ده زموږ تاریخ هم زوړ دی زموږ روایت هم زاړه دي موږ دې کول پکار دي نو دا دغه یو مثال دی چې هغه اون کوي یو مثال دا هم دی دا هم مثال دی موږ سره ټول مثال نه ناسي پښتو کې دی ټیم طرف صرف جانی نه زموږ پښتو میډیم سره تعلق ډېر خسته خلکو دی کوم چې د وخت هم پښتون په شیشه باندې خپل سروسز راکړي او ډېر ښه انداز کې راکړي سینیر آرټسټ نجیب فیض افغان صاحب شاعري او موسیقي او غپ شپ او دومره انرژیټک پریزنس او یې سره هیرا خان چې او هیرا باره کې زه هم چې لکه واقعا هیرا غونته کې جنکې چې ټالنټډ دي ایجوکیټډ دي او فیملی لایر دا یو خدای چې یو ډیر
پلیزنٹ د هغې پرسنالټي ده د هغې نالج یقینا چې په خیر پښتونخوا کې راځي نو د هم پښتو باندې یو څه چې هغه لکه خپل نوي کسانو ته چې موقع ورکړي نوي فیسز ته چې موقع ورکړي او صرف موقع نه ورکړي هغې باندې وخت هم لګوي انرژي هم لګوي او کار ورسره کوي دا پلس پوینټ د هیرا وي او هغه که سلیم جان وي او که روشنا ده او افغان صاحب خو زما پروګرام کې راغلو دوباره ما دا ویل دی چې یو ډېر ښه ایډیشن د پښتو انډسټري دپاره ځکه چې د دغو انرجیټیک اینکر چې هغه په پښتو باندې پوره عبور لري که هغه شاعري دی ادب دی د هغې سره سره چې کوم دی د هغه فني دغه چې کوم دی هغه انرجیټیک او د هغه الیمنټ چې پکې دی نو هغه د دې ښایست یو په دوه کې مو زبردست थैंक यू नजीबा साहब दो ډېره خوږې پړپړې د بارا پړې د بارا نیکسٹ سیگمنٹ دے سیگمنٹ موږ سره ګڼ شي خو دا والا چې کوم دی دا د یو جدید طور سره ډېر زیات دی کنسرن د دې نوم دی چاینیز وسپر اوس په موږ ځان تیار کو او زه به راغلی وخت تاسو بیٹو نو تړو خپل کتونکو لپاره بل کې سپین کوم چاینیز وسپر مطلب د چین اوازونه ورته وای او لټرلی درې مطلب نور څه دی خو لوجیکلی مطلب دا دی چې یو خبره تاسو بل ته وکړئ او خبره چې سرکل شي لکه دی وخت فتنه دور دی همیشه خو دی وخت چې کوم سوشل میډیا کې کوم نیگیټیویټي دا کوم ټاکسیک کارونه شروع دي هغه په دور کې څنګه پھیلاویږي دا غلطه خبره دی هغه مونږ یو نړیونه ډیمو دلته پیش کول غواړو ډیمو به داسې کېږي چې دلته خبره سٹارټ کېږي ما ته به ویل کېږي زه به نجیبه جی ته وایم او ګور چې دا خبره چې جان ته رسي نو دې کې څومره اختیا پاتې ته جان ته رسي بیا دې بېغمه شي زه پکې مزه وکیل ناسته د او انټرپریټیشن د دې وسپر لکه د سوشل میډیا باره کې دا خبره کېږي سوشل میډیا داسې یو شی دی چې اټس لایک ا ډبل ایج سوارډ دو دھاری تلوار دا خوم دی بدوم دی خو بقول بل گیټس په دې سوشل میډیا باندې دروغ ډېر زر ټریول کوي د رښتیاونه رښتیا چې راځي دروغ کلی روان کړي دا سره راځي نو دا څه په دې باندې دا خبره کېږي ډېر فساد پھیلاوي نو هغه موږ ډېمو پېښ کوو او الریډي موږ دمکی ملاو غیرت چې ما ته ورازي نو زه په سره داسې کار کوم نو نیوز دی وخت دا لیک کوایټ نیوز دی مایکونه واجو عاطف یاف کې زموږ پروډوسر سره تاواز غاڼې شي تاسو سره نیوز دی ما ته وایي خو کې زه شاواله تاسو مو شو زه څنګه خبر مې تاسو ته دا تاسو زیشان unbelievable درشياني جی 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 بالکل افغان ماته مو یې کړه دومره سخت زه خپل دروغ سره مطمئن یم ما دې ما زم دروغ سره ما ته وچی به وایم ما دې دا وګو چې خو ستاري زړه نه زکی سو اوږده شوه اوږده شوه اوږده شوه کیسه لا خاخه ده کنه بس زه یې نشم برداشت کولی زر زر یې مخ خېټه مې پړسېږي یاره دا چې ما تر ما رارسېږي دا خو ډېره ګرانه وي بیا چې زه یې وایم اوس ګورې چې وکیل صاحب څنګه دا خبر مخکې کوي جان ته وایم کنه اول به نو شرط گیم دی خبر دی کنه غواړم د نیوز کې دا وړاندې کی دا نه نه پکار دي چې نور خلکو ته پته ولګي او که جان ته نه به ماته وې زه خبره په دې قابو زه هغه نه پوهیږم جان نیوز کاسټ هغه ماشوم دی هغه به برداشت نه کوي خطرناک دی ډېره او زه اورېدل غواړم ګورې چې یو نیوز کاسټر نه بل نیوز کاسټر ته چې خبر ځي نو څه پکې کېږي Oh, so finally, news زموږ سره شي ٹھیک ہے جی چائنیز وسپر ټریول زرا له زه هم چې لګ لګ زم انټرپریټ کړم نو دا غټه تاسو سره څوک نشته غوږ نشته نه تاسو څنګه خبر راغله چې دینو روشنا ته وایي چې دا غټ اختر دی او اسلام آباد کې باران دی او دیر کې سیلاب راغلی
او زه نوم خبر چې په دې تاسو دومره څنګه So this is the perfect example of Chinese whisper. The social media باندې کوم فساد بلاویږي هغه داسې له وسوره اصل نیوز دا او بالکل سمپل خبر او بالکل بیسیک خبر او تاسو وایي لوی اختر دی پکې قربانې شوې دي چا بيزي حلال کړې دي او چا ګډه حلال کړې دي دا قرباني په سیلاب دی وړه دا په کې اډورال اور اوس ما څنګه دا نیوز راغی نو ما وی چې ګلګت کې اختر دی سکردو کې هلته سیلاب راغل د روډونو بند شي دا چا وایي تاسو څنګه سره راغلی ما وی چې په دیر کې اختر دی او باران شوی د روډونه باندې او ما هم دغه خبره دي ته وکړه موږ څونه رښتینی یو کنه مام بالکل دا خبره مې وکړه کنه تا ته صرف مې چې اسلام آباد کې بارا خو ما سه نیوز ورکو خپل اپډیټ مې ورکو یره ټول رښتیا او خو چې لارې بند دي نو بیا دغه شان نو خبره اوس د دې خبرې کې کولو مقصد صرف فن نه و چې موږ صرف فن لپاره خبره وکړو اصل مقصد دا و چې ما پکې نری غونې زار واچو نری غونې ټیک شو او اچا هم ریسرچ نه کړي هیڅ کوم نه کوي خبره ټریول شو There is a Chinese whisper. او ته دروغجن شوې بالکل لکه دې کې زما کردار دا څه ګڼ شي خلک د ایجنسیز ایجنسیانې دي کوم لا باقاعده دا خو ولا لګم او بالکل هغه بالکل هغه پیمنٹ ملاوي د خبرو چې به تاسو دا سرکل کوي دا خبره بالکل نه نه زه خو وکیل موږ ته خو درشتیا ویلو پیمنٹ ملاوي زه په دې کې یو اضافه کول غواړم ځان کې زه خو داسې جی جی دروغ جی وای چې یو خو یو شعر دی وای پکې بلها رد بدل شوی وي زما خبره چې تریار رسي دویمه خبره دا ده د حدیث شریف مفهوم دی ډېر اتنټیک حدیث دی وای چې تاسو د دروغجن ثابتېدو لپاره دا پوره ده چې بغیر د تحقیق نه د څېړنې نه یو خبره مخکې لہذا د مسلمان په حیث باندې د پښتون په حیث باندې پښتون هم کلک په یو خبره باندې ولاړ یو پښتون نه چاته پوسو کو وستا عمر څو دی هغه 20 کاله 15 کاله باندې تی په تاسو عمر څو دی هغه 20 کاله د پښتون یو خبره 15 کالو کې د پښتون یو جواب لہذا په کار چې موږ تحقیق کوو هر هغه خبره چې هغه اړې غړې جوړې په ټولنه کې ډیسټرکشن طرف ته ځي په کار چې هغه موږ سنسر کوو او په خوږ اندازې بدل کړو ټولنه نه نو اکثر دغه خو یو جواب وکنه شل کاله پس ما غوې زه د شل کاله نو جواب خو بدل نه کړه کنه پښتون او مطلب خبره یو کلک او کلی کول غواړي زم نن شل کاله پس د شل دا سي او بل کانسپټ هغه ته بټرفلای افیکټ ها چې د پر پرک چورته وي تتلی کنه دغه چې کوم دا وړاندې بظاهر څومره معمولی لګي چې د دې بس پاوري سب دغه دا هغه سره د دنیا سره بل کونه کې طوفان ومراتلی شي اټ کین کنټریبیوټ which means چې څوم داسې وړي کې خبره کوم تاسو په فن کې او غب کې راځي شعر کا معنی اس خبر نه مینز دو د فلانه د ټمکانه د شعر کرنے کې نقصان کې دي شي خیر نیوس دوه مسیر سی ګونه جی او نه او په دې کې سیریس رازو نیکسٹ سیگمنٹ تا همای کته چې راځو وخت غوخو دا بسم الله ولې نه چې کوم چې کو کړ پرتی تاسو پرتی مو ورته لاس ته لګو دا پوښتنه غوغه راغوغه دا سره پښتنو په شان راواله واښوي کنه هندوم وې د یار لپاره غټه یوه تاسو ته افس او خدای وخت کې چرګوټه وخوره اخو چرګوټه دې کسې دي په ټولو مردانو خلکو حق دا واله چرګوټه دې بس نو خو چکن لیگ دی کنه نو چرګوټه شو کنه ها او پښتو ده کنه او کنه تاسو خو ولې دا هم پښتو کلک پښتنه یې یا زه خاصه په یوټیوب پښتنه خو قرآن ټیک راځي زمونږ دی وخت کې دغه دی جی افسر تاسو خو زماغه هتیار چت کړل سشره یو حشرات پکې پروت دی نه نه ایسم پکې نو ما صرف هیرا د پاروي چې مې دا غوخه هغه ډیرونه خوري ډیرو alright جی یو بل نری غونه موسیقا غوتا سیگمنٹ دی هغه ته هغه ته بزان تیار کو وخت نه بوس کنسنټریشن کم کو موږ خپل د شو اخیری لمحه تر روان یو صحیح ده ځکه چې اختر موږ مناون دي اخیری لمحه خو زموږ په پټه پکارو ښه اخیری لمحه نو سیگمنٹ دا دی چې هر کس په خپل باره کې دوه رښتیا او یو به دروغ وي خپل پرسنالټي باره کې یس دوه رښتیا یو به دروغ وي او د ریسټ اف د کمپنی یاره یو بل باره کې په وایو غنا د داسې نشم ځان باره کې به څنګه وایو بل باره کې ځان باره کې دروغ وایم کو تاسو فوټبال کول لپاره ځان له رول چینج کوئ چې دا فوټبال زموږ پر ځای باندې کوي راځو نشي کېږي کنه ثینګ از گیم دا دی تاسو په خپل باره کې دوه درې خبرې وکړو دوه دروغ او یو رښتیا او هغه باندې به دغه کیږي اټیسټیشن به څوک کوي دوه رښتیا یو دروغ افغان سے تاسو درې ور سره چانس ته مونږ به مشوره دی دوه رښتیا یو دروغ که دوه دروغ یو رښتیا دوه رښتیا یو دروغ صحیح ده two lies two facts and one lie ٹھیک شو جی صحیح ده جی سٹارټ وکړو مونږه د دا سلیم نه
الله غریب هغه دی نه موږ غواړو چې هغه نه موږ زده کړو پولیس سلیم پرسنالټي چې کومه دا نوې نوې کس ته باره کې دومره انفارمیشن نشته نه ولې نشته دی روشنا ته روشنا وایي چې سٹارټ تاسو نه والو صحیح ده روشنا زه لړکیا ستا نمبر دی زه بیا اول نمبر دو دروغ او یو رښتیا دوه رښتیا یو درو دوه رښتیا زما خوراک ډېر زیات خوښ دی او زه پښتو اوس ډېره ښه یم او دروغ به زه څه ووایم پلان خو آیډیا راځي او دروغ دا دی چې روشنا زما ډېره ښه کولیګ ده روشنا ستا څه ښه کولیګ ده کولیګ ده ښه دا څه وو دا دروغ دی دا دروغ و نو اوس دیوان وسو کوي راکې چې روشنا روشنا په خپل خوراک دل خوښ دی اختیار دی دا خو په ډایټ وي اکثر په ډایټ دا خو زه اوس په ډایټ یم که نه خوراک خو دروغ. زما ډېر زیات نه دا رښتیا دي دا رښتیا ټیک شو جی ویم څه دی دویم دا و چې زما پښتو ډېره زما پښتو اوس ډېره ښه ده پښتو یې ښه ده او دریم دا و چې دا زما ښه کولیګ ده دا دروغ دی نه ما ووایي چې دا زما ښه کولیګ نه ده که نه نو دا نه ده. دروغ دي ها ډېر په ساده Safe وګړه خلاص کوم ډېر ډېر په اسانه دی زر ځان خلاص کړه کنه راځي زر زر خلاص ما ته زه وکیل یې فن به اوس دا یو سیګمنټ کوي فن به کوي دا دا انرژي به ډېر کلوز کی دا درې وړه انفیکټ یو بل باندې شاعرونه غزل یا پیار اوس په پته لګي د ایمان خبرې کول غټ غټ اسانه دي شاید والا ها زما په خیر پښتونخوا شو ډېر خوښ دی دا اختیاري کې دروغ دی دا خو به تاسو دا خو رښتیا دا خو لکه کانټروورسي خو به جوړو صحیح ده ټیک صحیح ده زبردست زه آی لایک اټ ها زما میډیا ته راتلل نه و خوښ او اوس په یو دروغ وایي زما خوب ډېر خوښ دی یو پکې لږ لایټ کیږدو خیر دی ها او اوس تاسو په دې باندې غوي راکوي چې او دا به په خیر پښتونخوا خپرونه دی خو خره ځکه چې د دې کیریر هم دې ځنه شروع شوی دی صحیح ده اور دا چې میډیا ته راتللی نه دي خوښ زه ویم دا دروغ دي ځکه چې څونه زما د دې سره خبرې شوي دي نو شي تھینکس چې نه بلکې ډرامو کې راتلل پکار دا په خیر پښتونخوا په کلاس او د خوب باره کې دا چې دا ډېر محنت کوي ځکه دا جاب هم کوي دا هفته کې یو ځل مال هم ټایم راکوي او هغې نه دا سیاست لپاره هم تیاری کوي سټډي هم کوي لږ یاد نو خوب ډېر کم کوي او کار لږ زیات دا دروغ ما څنګه دوه دروغ دوه دروغ وي. یو رښتیا زبردست وکیلان دروغجني او موږ څنګه دروغجن یو خیر دی راوړی ټپه لګي زئی جی افغان سے ها دوه رښتیا یو رښتیا دا دی چې زه انسانیت ته ډېر احترام لرم دویم رښتیا دی چې زما خپله ښځه ګلویش ډېره زیاته خوښه ده او دروغ دا دی چې زه په نجیبه فیض مین یم اینڈ ختم ختم اس کو کیوں نہیں بات اس ختم خاوری دا چاته ضرورت هم نشته چې پوهه کې چې دروغ دي که رښتیا سي دا کیسه یې ختم زه خو تاسو اصحابګو خبرې وکړه دا پوښتنې نه دي پکار خو زبردست دې باندې بغوي څوک راځي نه خو دا رښتیا وایي څه چې دا بالکل رښتیا دروغ څه شته دروغ دا چې ما باندې مې دا دروغ دي او کنه کور ته خو بم ځي کنه هغه ټول اکټینګ وخت نه پېښته افسوس ته چې موږ تا ته دوه تعریفونه وختي ته وکړل تپوس نه وکړه چې رښتیا ووایې دا گیم چې څونه وشو دې پورې کنه دا خره لکه د دروغ او دغه د رښتیا پته خو لکه دا گیم داسې وونه دا چې څنګه تاسو وکړو مونږ ته اندازه شو اندازه شوې ده او نو دا گیم چې دا خو دا سرپرایز دای دی سره وکړو دا گیم په کار دی چې اوس مونږه روشنا سره او زیشان سره نه دواړو سره کوم ور سره تاسو شروع کړو خو زه وایم چې زیشان تاسو یو بریک واله او تاسو روشنا خپل مینس کی تیاری وکړئ بیا بریک په دې بریک کې به موږ سیټلمنټ وکړو Alright guys, it's time for a short commercial break. वापस मिलाएगी दिन भरे होने लगेगा बात. So stay with us. Welcome back. अतलो नमक के नजीबा जी ऑर्डर जारी कर दे उसमें गिरी ما ورسره سیټلمنټ کوشش وکړو خو دیو نه منله
ځکه چې وخت څومره وخت مونږ وخوړی افغان صاحب هغه وایي که نه که شعر خوږې که شعر خو ګوري فرمایش د نجیبه او ده بیا نو دا ده چې کله چې ګیر شي که نه بیا ښه دا ده چې بس بالکل ځان لاسونه هغه برابر لکه Hands up. کومې بلا نه خلاصېږي ایت غاړه ورکا غاړه غاټه یې ورسه د اختر موقع ده چې خوشحاله موقع ده موږ اوس پکې ګیر یو غوښې وموشلې ګیمونه وموشتل دا والا چې موږ اوس خبرې کوو تاسو بیا کوئ پرې اټیسټ کوئ اول چې دی زیشان ځکه دا ګیم زیشان اول دی یس زیشان زیشان به مونږ ته دوه رښتیا یو دروغ وایي دا زموږ چې کمپین دی د څلورو کسانو مونږ او ما ته پرمیشن نشته چې کوم رښتیا دی کوم دروغ به درې خبرې کوم او بیا مونږ وکیل صاحب مونږ ټولو بیا ریسرچ وکړو پهلې کې وکیل صاحب هم شته. زبردست ټیک دی چې صحیح شو لای ډیټیکټر باندې پروت دی زبردست هارت بیټ زما چیک کوی ټین ټین आवाज برازي کی دروغ صحیح دی ها لاسونه پهلا خبره زه غواړم چې زه آسکر ایوارډ وګټم چې اواز شي دی آسکر ګوز ټو زیشان خان دویمه خبره زه یو ښه سټوري ټیلر یم کیسه ویلی شم او دریمه خبره زه یو ښه انسان یم ما پکې دروغ ګیر کړ دا یو ښه انسان دی دا دروغ دی دا دروغ. دې خاصه دی زما آسکر به زما ګټه ورته غواړي. سره دی صحیح ده زما چا سره دی ټم دای سره دی ځکه چې وکیلان دروغ ډېر ښه ګیري. نه زمونږ درېونه خندا ښه انسان دی هغه دوه رښتیا دي دوه رښتیا اف کورس آسکر څوک سټوري ټیلر بخوي او ځکه چې یوټیوبر هم یوټیوبر دی نو او دا کوم کار به آسکر به آسکر ګټم په یوټیوب په وجه زه- آسکر هم ګټل زه غواړي تاسو درې وړو سره نه یم متفق. نه نو خو تاسو یو کس یې، تاسو دا ماته ډېر ښه انسان نه هر وخت په دړو صفات وکړو دا څوک چې په خپله باندې ښه هغه ته بل هم ښه ښکاري نه ماته دا او یو نه کاکم ګټلې دا کنه نه ما نه ټیک راځي دی نه راځي نکار خانه میں توتی کی آواز کون سنتا ہے؟ غریبان ناشتی زه زما اواز زه به بیا هم دا وایم که اواز مې هر څو تت دی هر څو ورو دی خو بیا هم یو علامت د ویښېدو دی روشنا وستا نمبر دی ها اولنې خبره دا چې زما خوراک بالکل خوښ نه دی نه دی خو او دا خو دروغ دي. یو او بل رښتیا او دویمه دا چې زه غواړم چې ټوله دنیا وګرځم ها دنیا کې وګرځي چکر ولګي او چکر ولګوم اوکې او درېمه خبره دا چې میک اپ او کپڑے او دا شیونه مې ډیر زیات خوښ دي دا خو دروغ دي I don't think so she like makeup. I think she does. دا خو رښتیا دي. دا میک اپ او میک اپ او کپڑے به کپړې خوښ دي خو تاسو هغې د کپړونو اندازه او میک کېږي. اپ نه هم اندازه کیږي ها نو تاسو دواړه وایي چې دي جامې میک اپ او خوښې جامې دي. خوښې دي تاسو وایي میک اپ جامې خوښې او دنیا هم ګرځیدل غواړي زه ما قبل بدلو زه خو یم وی چې دا زما خوراک دی دا- خوښ دا یې میک دروغ اپ او وي. جامې نجیبې نه دي خوښې ځکه چې ماته ډېره سیده ساده کلیوال رنګ کې ښکاره شو وی ته ورته کلیوال رنګ کې ښکار لیوال د بیزتی خورانه دی لیوال غوښه خبره نه نه کلیوال اوریجنل کلمات مطلب پیور ساده بالکل پیور Organic. خالص سوچا. مخلص ها تعریف شو اوس روشنا وای کنه تاسو کوم نه تاسو ډیسایډ کړئ کنه نه کنه هغه مونږ هغه وی چې ستا خوراک- سلیم جان وی چې لکه تاسو خوراک نه دی خوښ دا دروغ دي او دوه خبرې نور رښتیا دي انو صحیح وي او خزو سلیم ټیکو مطلب دی خوراک مې ډیر زیات خوښ دی به انتها واو ځکه ته داسې باندې لاړې ته داسې باندې لاړې او زما چې کوم obvious شي پهلا دوه خبر رختیا وي آسکر سټوري ټیلر ادرې ما چې زه ښه انسان یم دا درو او بس مونږ ټیک ثابت شو. مونږ ټیکې کړې او ما ته څه پته و چې دا بد انسان به ځان ته بد انسان تاسو دې باره کې خیالات سر بدل افغان سے بغوی کنه کہاوت ته هغه یو دغه ټي وي شو پاتې شو گیم اف تھرونز هغه سړی وی ګا مین هو کال himself king is no king کوم کس ځان د بادشاہ وي ما به دې اوس ولا پرتګ جوړې خپلې خبره کوم انسان ځان ته پخپله خوې کوي جی نه دی ولا ټراوزر جوړه Trouser جوړ. ګرمي دا شورت ولا جوړه کنه باران مړی ګرمي دې ټراوزر دا ځنه هم دا ادب وي دوه مخه ادب سره دغه تعلق ته سیلف پریز از نو پریز خپل تعریف کول پخپله سلام مرسته کوم ها ها بس چلیں جی ډېر ښه سیشن وشه تھینک یو سو مچ نجیبه جی تھینک یو سو مچ افغان خوشاله صاحب اوسئ خوشاله اوسئ مننه جی مننه. مننه جان صاحب او ستاسو د موجودګي دلته خاص وه زموږ د اختر د موقع اخیسته شوه روشنا هم ډېر کاړه وکړو موږ سره هغې لپاره ډېر زیات تھینکفul یم زموږ چې کوم پوره کرو دی دلته نن
نه بالکل روشنا ځکه چې د روشنا او سلیم جان خیر خو از ګیس او روشنا لپاره دا یو ډیر غټ درون جاب و ځکه چې هغه اوس راغلی نیوز لپاره او نیوز نه انټرټینمنت شو کول او دا ډیر لوی خبرې خو ماشاءالله غیر ښه ستاسو روشنا الله دې لره چې ته دا هوست لره هر ځل راځي چې موږ تکلیف نه بالکل نو ډاوټ د شیشه باندې تاسو سګوره دا هر څه دا خسته سیټ او دا خسته ماحول دیکھیے یوازې مونږ نیو چې مخامخ ناست یو وی آر د لیست اف اټ خبر ولا چې مشکل باندې ناست دي کنه دے آر د لیست ټولو کې زیات کړهو د هغه ټیم کوم چې بیهایند د سکرین کار کوي کیمرو ته ناستي ساوند ته ناستي سیټ ته ناستي ګرمي کې ناستي بار زی دنه پورا یو سیټ اپ ته کم از کم 30-35 کسانو کړهوي ټول نمونه زنه شم غسته خو قاضي سات صاحب عاطف حیدر نور نمونه مال راتله ما ډیفینټلی غستی د ټول خلکو کړهو ډیر زیات په دې مرسته کې د خسته شیشه کې تاسو د وخت په کوم دیدار کوي تاسو او زموږ تلو ټیم دی تلو ټیم کې موږ چند خبرې نور تاسو سره غداري چې گیفت هیمپرز به موږ شیر کوو ټول سره دلته هغه به مې مویز موږ سره خو پرفارمر هغه چې کوم غانې ویل کوم پرفارمنس ورکړي هغه هم هغه لپاره واسه تاسو ریکوست کوم چې تاسو به کلیپینګ کوئ ځکه لایف پرفارم کول او د لیمیټډ ریسورسز کې په خور شانزه کې خپل یو ډیفرنٹ جانرا مینټین کول دا ګرانه خبره ده غنی خان بابا چې زموږ یو ډېر غټ نوم دی ادب د دنیا ډېر غټ نوم دی هغه ټریډیشن مینټین کول او د جدید دور کې نوی کول تاغه باره کې بیا د معلومات هغه پس نور ډیرو سنگرانو غنی خان بابا او ډېر خلک زه پرسنلی ما د بابا تعریف ډېر اوریدل خو راغب کړي زه مویز ما دی ورته چې ما هغه نه پسا شاعري او د خوشحالو خبره ما خپل د شو په آغاز کې دا خبره کړو چې خوشحالي چې کومه دا د بیا غستو شي نه دی دا د ټوپ شي نه دی د عملې شي نه دی دا یو احساس ته جذبه ده چې پکې نه راځي you have to see the world within ته پکې نه وګوري نو بار راځي غټ اختر موقع اگین مبارکه موقع د سنت ابراهیمی دا موقع کوم چې مونږ نصیب شه دا څنګه چې افغان سه وې چې دومره تکلیفونو نه بعد دومره عذابونو نه بعد دومره سیلابونو نه بعد چې مونږ دلته په دې سټیج باندې راغلو د اختر د موقع باندې نو that is a gift دا یو تحفه د الله طرف نه دی تحفه لپاره شکریا ادا کوم زه ثانک یو سو مچ ویم روشنا ته زما ټول منو ته او د هم پښتون پورا ټیم ته چې مونږ دلته په دې خوشحالو کې ناست یو ثانک یو سو مچ ګایز د الله په امان او د لوی اختر لوی خوشحالي مبارک شه